چې د سورې توبې نه مخکې د سورې برات نه مخکې دا بسم الله ولې نه ویل کېږي لکه وجه څه ده د دې وجه بیانول پکار دي د سورې توبې نه مخکې دا بسم الله ولې نه ویل کېږي یعنی ولې مونږ نه وایو نو د دې څلور جواب زه تاسو ته درکوم علما او قراء او حضراتو د دې څلور جواب نورم جوابونه ډیر دي خو صرف د تاسو د پوهې لپاره یو څو خبرې پدې کې کوم یو څو جوابونه د سورې توبې نه د سورې برات نه مخکې بسم الله ځکه نه ویل کېږي کنه چې د دې سره بسم الله نه د نازله شوی یعنی د دې سره بسم الله نه د نازله شوی دا یو جواب شو دویم جواب دا دی چې ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته د دې د لیکلو حکم یې نه وکړي چې کله دا صورت نازلېدو ابی بن کعب تاسو پیژنئ دا په کاتبینو کې دی کنه نو ابی بن کعب وایي چې د دې صورت په نازلېدو کې چې کله نبی دا چې کله صحابو ته پیغمبر حکم وکړو چې تاسو دا ولیکئ نو د دې سره د بسم الله حکم یې نه وکړي دویم جواب دا دی درېمه خبره دا ده چې حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ وایي حضرت عثمان بن عفان تاسو ټول پیژنئ کنه حضرت عثمان بن عفان وایي چې دا صورت چې دی د سورې توبه دا ځان له صورت نه دی دا دغه قول یعنی د سورې برات ځان له صورت نه دی بلکې دا د سورې انفال د دې نه مخکې چې کوم صورت په نهمه سپاره کې چې شروع کېږي اخر نه او بیا په لسمه سپاره کې ختمېږي که نه سورې توبې نه مخکې نو دا د دغه صورت دغه دی حصه ده یعنی دا سورې توبه دا ځان له صورت نه دی بلکې دا د سورې انفال حصه ده نو په دې وجه بسم الله نه به وایي څلورمه خبره دا ده چې دغه فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ نقل کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل کوي چې دا صورت چې دی کنه دا اصل کې د تور سره نازل شوی دی او بسم الله کې خو امن دی امن او غصه نشي یو ځای کېدلی نو په دې وجه بسم الله نه ویل کېږي تاسو پوه شوئ که نه ځکه بسم الله نه وایي دا څلور قوله درته ما وویل چې یو قول دا و چې دا به ځکه چې دې سره صورت چې دی نه ده یعنې دې سره بسم الله نه ده نازله شوې بسم الله نازل نہیں ہوا ہے نو یو قول دا شو دویم قول مې درته د ابی بن کعب وی ابی بن کعب دویم قول او دریم قول چې دی دا یو دی څلورم قول دا یو دی دا څلور قول ما تاسو ته د سورې توبې د بسم الله حوالې سره خبره ذکر کړه چې بسم الله ولې نه ویل کېږي وجه څه ده نو ځکه چې بسم الله نه ده نازله شوې او د دې حکم ورته نه شوی د لیکلو او دریم دا چې دا د صورت دا ځان له صورت نه دی بلکې دا د مخکینی صورت حصه ده او څلورم قول دا چې دا وي د امن حوالې سره خبره ده چې بسم الله کې امن دی او دا صورت د تور سره نازله شوی دی نو تور یعنی امن او غصه نشي یو ځای کېدی نو په دې وجه بسم الله نه ویل کېږي نو ان شاء الله تعالی در رب امید تاسو په دې خبر باندې پوه شئ ان شاء الله تعالی کو چیرې تاسو وای دې درس پوه شئ او دې درس د خوند درکړي او تاسو دا وای چې دغه شانتي دروس د تجوید حواله سره پکار دي چې موږ د تجوید زده کو او د قران د تجوید حواله سره وایو نو کو یو سړی وای چې یاره ززان د قران چې کم تلاوت ته زما د حروف سم شي او زه د دې په علوم لک پوه شم چې مخرج ته وي صفت ته دا ټول خبرې لږ ز قاعده زده کم چې زه قران خو ویم نو دا غي د لپاره کو تاسو وای نو په کمنټ کې خپل رائے ضرور راکې کو چیرې وای کو تاسو خوخه وا او تاسو دا غواړئ چې ير دغه شنت دروس پکې دي نو زه ان شاء الله تعالی هر ورځ په دې حواله سره یو کلیپ یو درس به تاسو ته ریکارډ کوم او ان شاء الله درب نو امید دي چې تاسو به هغه نه تاسو ته ډیره فائدہ ملويږي اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین